سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزانو، قرآن مجید د ہدایت کتاب دے. ہدایت ویلے کیگی سیدھا لار، نیغے لارے تا سیدھا کول. ہدایت معنی دادا چھ دا کتاب راہنما دے. لکه څنګه چې یو سړی په یوې علاقه کې نابلده وي، یو راهبر ورسره شي، هغه ورته لار ښایي، داسې لاړ شه، داسې لاړ شه، داسې لاړ شه، او هغه سړی ورته لار ښایي چې بالآخر منزل مقصود ته ورسوي. نو دغه سے دا کتاب د ہدایت کتاب دے. کم سڑے چے دے سرا ملگرتیا جوڑ کی، نو دا کتاب یہ سید دا جنت تورسی، دا جنت تلار خائی. ویو خبر دیر اہم دا چے اللہ پا قرآن مجید کے دی کتاب تا کتاب عبادت نہ دے ویلے، کتاب ہدایت ورته ویلے. دا ډیره لویه فلسفه ده. په دې زمان نورم ډیر بیانات شته دي، دلته هم دومره اشاره کافی ده چې الله قرآن ته کتاب عبادت نه دی ویلے، کتاب ہدایت ورته ویلے. دا د لارې د ښودلو کتاب دی، دا نیغ لارې ته د سیده کولو کتاب دی، دا جنت ته د رسولو کتاب دی. نو کتاب ہدایت تے. نو ہدایت یو داسې شی دی چې ہدایت د زندګۍ د هرې شعبې احاطه کړې ده. ہدایت د زندګۍ په هرې شعبې باندې راتاو دی. نور خلا پریگ دا. ہدایت یو داسې شی دی چې تجارت کې هم ته د دین اخلاص نه، تا ته تجارت کې هم د راهبرۍ، د راهنمایۍ او د ہدایت ضرورت دی. سفر کې روان یې هم تاله د ہدایت ضرورت دی. لکه انسان ته د خوراک او د څښاک ضرورت دی، دین زیاد د ہدایت ضرورت تے. ځکه چې خوراک څښاک ورځ کې 2 ټیمه کني 3 ټیمه، او کډیر زیات خوړونکې سړی وي 4 ټیمه دي، دین زیات څوک خوراک څښاک نه کوي. ہدایت یو داسې کتاب، داسې شی دی چې د هر وخت کې ضرورت دی، هر لحظه باندې، هر منٹ باندې، ہر موڑ باندې د دې ضرورت تے. نو د زندگی ټول شعبې چې کمی دی هغه ہدایت رانیولی دی. که ہدایت دومره اهم نه وی، نو پروردگار عالم با منگ تا په مانځه کې څو وخت د دې د ویلو ضرورت نه وی را لګلې. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. تشمار کا ورځ کې 15 وخت منځونه دي، او بیا په هر مانځه کې څو ځله اهدنا الصراط المستقیم ته وایي. هر رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم. نو غالباً 4 سهار، 10 ماسپښین، 4 مازدیګر، 5 ماښام چې نفلونه ورسره کې بیا خو ډېر لا جوړي. دا دومره زیات دا منګ ولې غواړو؟ الله جل جلاله منګ ته دا ښودل غواړي چې تاسو هدایت ته هم دومره محتاج یې.
الله خوراک تاسو له ورځ کې 2 ځله یا 3 ځل درکوي د هغې هم دومره ضرورت دی خو اهدنا الصراط المستقیم بار بار غواړي ځکه چې د هغې دې نه هم زیات ضرورت دی او بیا هدایت متعلق ټولو نه قیمتي خبره دا ده چې هدایت په لاس کې د چا دی الله که هدایت یې د انسان لاس ته ورکړی وی سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ هر سړی پیژني هر سړی پیژني سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې الحمدللہ ہدایت دا اللہ لاس کے دے وہی کا ہدایت دا اللہ لاس کے نوے انسان لے ورکڑے وے نو بلال وہی چې زماغو نے تور خلق لبچا ہدایت راکو تورنگے سڑے شکل نہ ہم خکولینا ویختو ہم بیکارا رنگ و غنم ناکارا اغا دا حبشو اوسیدون کے نو اللہ وی شکر دے چھ اللہ تا سرا ہدایت دے کہ انسانانو سروے زمونگو نی خلقو بتا بچارا کڑیم نوے خرچول خلر خبر نو ہدایت دا پروردگار عالم لاس کے دے او ہدایت نہ پا رنگ ملاویگی نہ پا عقل ملاویگی نہ پا ہنر و پا چل ملاویگی ہدایت دا اللہ پا فضل ملاویگی قرآن کریم وی سورہ اعراف کے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہ فرمائی ټول صفتنا د خدای توبه هغه الله لره دي چې هغه موږ ته د دې لارې اسلام طرف ته راهنمایي کړې ده موږ ته لار ښودلې ده د رب العالمین طرف ته د تللو وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله کچر اللہ جل جلالہ منگ تا دالار نوے خودلے نو منگا دا دے لار قابل نو منگ دا دے ہدایت اڈو قابل نو سمرہ خکولی خلق دی انگریزانو کی سمرہ سمجھدار خلق دی کپ عقل ہنر او دنیاوی سمجھ باندے ہدایت وے نو سائنس دانان دا انگریزانو دا یہودو بمنگ نڈیر ہدایت یافتہ وے ہندوان بمنگ نڈیر ہدایت یافتہ وے دا ہندوانو ہر خزا ہر معشوم ایم میں پا انگریزے کے ماہر پا سائنس کے ماہر خلق دی خو عبادت دا خپل لاس جڑ شوی بود تکی اللہ ورطا ہدایت نہ دے کڑے اللہ ورطا لار نہ دا خودلے دا لار خودلے والا ذات سوک دے اللہ دے نو پا دے شکر پکار دے چھے منگتا اللہ لار خودلے دا دا ہدایت دا پارا دا خو منگ معلوم یو چھے ہدایت ورکی اللہ خو چالے ورکی دے باندیم پویو چھے حسن نغواری جمال نغواری عقل نغواری تکڑا توب نغواری دا سے خو یو شے غواری چاگی تا طلب وائی سورتا ہوئی انابت تلاش طلب تندہ یو سڑے دا یو شی طلبگاروی گرزی ورپسے سہارو بیگا تلاش دا کئی چھے یا اللہ ما تبلار ملاو شیو کا ما تبلار ملاو نش کم سڑی زڑکے چھے طلب نہیں پروردگار عالم سورہ ہود کے فرمائی انلزمکموہا وانتم لہا کارہون اللہ فرمائی آیا پزور در باندے دروتا پم چھے تاسوئے نخوخوے پزور در وتا پم
حضور چا باندې پروردگار عالم ہدایت نتپی. ابو الحکم عامر ابن ہشام د جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدې رشتہ دار دے. دمرا نزدې دے چې کچری سړی رشتے تا وګوري نو ډیر قریبی د ترزوی یا تری لگی. ابو الحکم عمر ابن ہشام ہدایت طلب یہ نو د جناب محمد الرسول اللہ تر یا ترزوی دے خونمی ابو جہل شو. نن مرتخلق ابو جہل ہوئی دا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر قریبی رشتہ دار دے د ترزوی یا تری لگی. دا هغه نوم دے عمر ابن ہشام او دا دمرا لوی سردار دے چی آغتا ابو الحکم وی. څورته وی ابو الحکم. خو چې کله طلب د ہدایت نو د کور نا چې نراوتا ټول دنیا زړونه سیراب کړل. زمنګا د عجم علاقې تا د خاورو لټو علاقې تا رب اسلام و ہدایت راولېږه. ولی ابو جہل وسوم ابو جہل دے اغل اللہ ہدایت ورنک. بلال رضی اللہ تعالی عنہ د حبش نراغے زانے د اسلام د پارا خاورے ریک اللہ ورلہ ہدایت نصیب کو. صہیب د روم نراغے اللہ والا ہدایت نصیب کو. ولی زڑکی طلب و طلب لٹونی د ہدایت کولو. آغا د حبشو نراغلل اللہ ورلا دا نعمت د ہدایت ورک. ابو جہل پا کور کے دے د رسول اللہ رشتہ دار دے او د مکی پا سردارانو کے دے. نم یہ عمر ابن ہشام دے او کنیت ابو الحکم دے. لیکن بیا ہم د پروردگار ہدایت طلب پا کی نشتا ابو جہل جوڑ شو. قرآن کریم سورہ شورا کی وی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ فرمائی چاکی چھے انابت دے سوک چھے غواڑی چھے ماتا دے پروردگار عالم لارو خائی. زدد اللہ بند شما او زدد کائنات جوڑا ان کی خالق و مالک عبادت گزار شما. مالا دے نیغلارو خود لیشی. یو لٹون دے او یو شڑل دی دے کے فرق دے. زما پا دے خبرہ کا مسلمان غورو کو کی دے شڑیر لوی مسئلے بحل شی. لٹون دے تا وی چې لکه یو سړی دی د هغه خوږ زوی ورکته. یو سړی دی د هغه پلار ورک دی. پلارو د زوی نه خوږ شاید چې بل شي. یا یې پلار ورک دی یا یې زوی ورک دی او د ته ډېر ګران دی او دی ورپسې ګرځي. نو چې کم ځای کې پته ولګي چې یاره د یو سڑے ورطراشی چی اغزے کی یو سڑے دے آغا چرتا یو کس لیدلے دے کی دیشی ستا زوی یا کی دیشی ستا پلاروی. پا دے خبر دی دا مولیان خصوصاً غورو کی. آمیان دیر بد ندی. مولیان دے پا دے مثال لگ غورو کی. مولیان زمان بیانات چرتا ہوری خو خیر اسی مثال ہو. یو سڑی تا تا پتا ولگی دا چه پا فلانی ځای کی یو کس دے حغتا ستا پلار یا ستا زوی معلوم دے. تاسو پا ایمان وائے تاسو با حغتا پا ورطلو کی تاخیر وکے منڈ سر باورزے. کل چه ورش ہے ستاسو انداز بچوی علتا پا دے انداز باندے لاغونے غور پکار دے. اگو خلق لا چی څوک نیغه لار لټوي هدایت لټوي د هغه به انداز سوي
بالفرض هغه سړی چې هغه کم سړي ته ستا د پلار یا د زوی پته معلومه ده تا ته لا پته نشته چې ده ته کم سړی معلوم دی هغه زما زوی دی هم او که نه دی پته خو نشته صحیح ګڼه ده ته چې کم سړی معلوم دی هغه زما والد صاحب دی هم او که نه دی تا ته دا هم پته نشته خو شک دی دی چا درته ویلي دي چې دې سړي څه خبره کوله په پلني ځای کې داسې یو کس لیدلی دی ته د خپل پلار یا د زوی په تلاش کې دې سړي له منټ ټایم نه ورکوي فورا ځان رسوي که نه رسوي ورسېدې اوس هغه سړی ډېر لوی متکبر دی یا بد اخلاقه دی یا هر قسم سپک سړی دی نو چې ته کله هغه له ورشې ته ورسره لاس میلاوی هغه تا سره لاس نه میلاوی ته به ترې واپس لاړ شي جواب راکه هغه ته سلام اچوي هغه په تا سلام جواب نه درکوي ته به ترې واپس لاړ شي ته وله دروازه وټکوي هغه درته دروازې نه دننه نه د مور خور ښځې کنځل وکړي ته به ترې واپس لاړ شي سوچ کوه په دې خبرو بیا چې ته وله ګنټه دوې درې انتظار وکړې او هغه چا ته ووایي چې هلکه دې خلکو ته ووایه چې زه تاسو سره نه میلاوېږم د سړي زامن نه یې ته به بیا هم ترې لاړ شې شپه در باندې تېره شوه ته به ترې لاړ شې دې خبرو باندې غور کوه د څه شي لټون کوې د زوی یا د پلار د الله لټون ته نه یې ورغلی جنت لټون ته نه یې ورغلی صراط مستقیم ته نه یې ورغلی دا صراط مستقیم جنت دا الله دا ډېر اوچت څیزونه دي زوی او پلار دومره اوچت نه دي دا سړی تا سره 3 ورځې نه میلاویږي درته ووایي چې 3 ورځې دې ایثار شي بیا به میلاوېږم ایثار به یې که نه به یې ایثار لاړ شه بیا راشه بیا به ورځې که نه به ورځې بیا لاړ شه بیا راځه ورځې به که نه به ورځې خدای راستی چې په هر قیمت به هر ټیم هر وخت به تیار وي چې دې تا ته څه هم وایي ته به یې منې اوس چې راووته او تا د هغه سره خبرې شروع کړې یا ګنټه پس یا 3 یا 10 ورځې پس د ډېرو بېزت کویو د سپکویو د کنځلو نه پس تا سره میلاو شه ستا به انداز داسي او که ته به چمچه وې ته به چمچه وې ته به غلط تندی تریو کې چرې به یې تریو نه کړي ته به هغه سره د تکبر او د لویۍ عادت وکړې هغه یې تا سره کوي ته ورسره کوې ولې ستا تمه ده د څه شي تمه دې ده د پلار یا د زوی تمه دې ده اوس هغه چې تا ته ووایي یوه نښه درته وښیي چې یاره ما کم سړی لیدلی دی هغه ته خلک بابا بابا وایي ته به ورته دا وایي نه نه بابا بس چې بابا دی دا زما پلار نه بابا بس داسې به وکړي ته به ورته څه وایي چې نه جي بابا خو ورته خلق وایي خو جي پوزه یې څنګه رغوه ده شکل یې څنګه دی وایي به که نه به وایي هغه تا ته ووایي چې یاره پوزه یې داسې دنګه نری غونې ده نو ته په زور ورته وایي چې نه نه بس دا ډېره دنګه پوزه ده دا زما پلار نه دی وبه وایي ته به یوې ګنټې پورې که هغه هر څنګه عادتونه ښیي ته به پې اعتراض نه کوې ته به ځان معلوموي دا داسې که نه او کچری هغه تاله نه راوتو ته ترې لاړې نه ورکې که مړه نو دا ته د خپل زوی او د پلار متلاشي یې او که تا ته هغه سلام جوابدار نه کو ته ترې لاړې دا ته بیا د خپل پلار او د ورور په لټون کې مخلص یې او که هغه دله کنځلې وکړې او ته واپس شوې دا ته مخلص یې او که هغه درته ووایي چې هلکه د هغه سړي خو داسې غټ غونې مخ دی او ته ورته په زور وایي چې څنګه غټ کوم نمونه غټ دا ته مخلص یې چې تا هغه سره جنګ جوړوي دا ته مخلص یې د نن مولیانو مناظرې دغسې دي تاسو په ایمان ووایئ چې دا کم مولیان مناظرو ته کیني دا د الله په لټون کې مخلص کیدی شي
دا د صراط مستقیم په لټون کې مخلص کېدی شي؟ دا یو مولا وایي چې الله ته دا لار ورغلې ده، ما ته دا معلومه ده. بل مولا وایي چې د ده دا لار خطا ده، دی خطا شوی دی، ما سره صحیح لار ده. یې هغه خبر ده ته راورسېده چې هغه مولا وایي چې ما سره صحیح لار ده، نو دا مولا به اوس د چمچې په شان غله ورځي که نه چې دی رښتیا د الله د لټونکي مخلص وي. هغه واورېدو چې ده ویلي دي چې زما لار صحیح ده، د ده غلطه ده، هغه به د ده په لټون کې راوځي که نه؟ په کار خو دا دی چې دا دواړه یو بل سره داسې میلاو شي چې دا هم د الله په تلاش کې دی، هغه هم د الله په تلاش کې دی، د دوی به خپلو منځو کې څومره مینه وي. که دا یو وله کنځلې کوي یا بل به ورته کنځلې وکړي، خو دا هم کنځلې په کار دی ونه کړي، ځکه چې دا هم لټونکی دی. هلته خو چې هغه سړي کنځلې کولې هغه د پلار او د زوی په لټون کې نه و، هغه خو یو څوک سړی لیدلی دی خپله محتاج، هغه وله کنځلې کولې چې دا کم محتاج دی دا کنځلې برداشت کوي، د پلار او د زوی په لټون کې دی هر څه برداشت کوي. دلته خو دا هم د الله دعوه کوي چې زه الله لټوم، هغه هم د الله دعوه کوي چې زه الله لټوم. د دوی یو بل ته چې تندی تریو دی، دا مخلص دی؟ دا مخلص نه دا الله لټوي نه دا الله لټوي. او دوی چې بیا یو بل سره کینی لس لس شل شل کسان بوزي، دا کشته ته روان دي او که دا دوسته ته روان دي؟ جواب را کوئ. دا دواړه د الله په لټون کې مخلص دي؟ دا دې دپاره روان دی چې د ده داسې داسې حکم ده د خدای نوم څنګه اخیستی دی، د خدای لار څنګه دی چاته ښیي. او بل هم ټوپک کوتک راغستی دی چې د ده داسې داسې حکم ده، د خدای نوم څنګه اخلي او د لار څنګه چاته ښیي. د دواړو عادتونه د هندوانو او د کفارو دي که نه دي؟ دا د کفارو عادتونه. دا غصه دی چې دی ولې الله لار ښیي، هغه غصه دی چې دا دی ولې ښیي. په کار خو دا دی چې دا دواړه تنها په منډه یو بل سره میلاو شي او یو بل ښکل کي یاره ما اورېدلي دي چې تا سره نیغه لار ده، او بل ورته چې یاره جي ما خو اورېدلي دي چې تا سره ده، راځه که نه کینو یاره جي چی مې نه تېر شه اول دغه خبره کوو یار. نو دا یو چې ورته کله د الله پته ښیي چې ورته وایي چې ګوره د قرآن آیت کې دا لیکلي دي او په حدیث مبارک کې دا راغلي دي، نو دا بل به څومره مینې سره اوري به که نه به اوري. او که دی ورته وایي چې څنګه دا ټکی ته دا ټکی بیا ته پوهېږې ته څه چاره سبق ته په ایمان وایه دا مخلص دی، دا خدای لټوي، دا د دې بل نه خدای غلطوي. دا دې له راغلی دی چې هغه نه خدای غلط کي، هغه دې له راغلی دی چې ده نه یې غلط کي. بس چې په دې یوه خبره مولیان سوچ وکړي، مولیان پې سوچ نه کوي خو چې عوام پې سوچ وکړي او دې مولیانو نه جدا شي. کم مولا چې دغسې چیلنجونه ورکوي او دغسې یو بل پسې سپکې سپورې وایي، والله که نه دا مخلص دی، والله که نه دا مخلص دی. د خدای لار چې چاته معلومه وي او بل ته یې ښایي، دا بل وایي چې ستا وله خطا ده زما وله ټیک ده، دا دواړه طالبان دي، دا دواړه لټونکي دي د حق. دا به یو بل پسې تږي ګرځي چې چرته به تنها میلاو شو چې یو بل ښکل کو، چرته به داسې یوازې میلاو شو چې منځ کې ریبار او راقیب نه وي. مینه کې میلاوېدلو کې خلق دویم کس نه برداشت کوي، کني ښځې او د خاوند په منځ کې به بیا ریفري ولاړ وی، خو په هغې کې منځ کې ریفري نه وي، کمیټری والا نه وي. ولې دا مینه ډېره محبوبه مینه ده، نو چې د ښځې او د خاوند مینه دومره سخته ده چې دریم نه برداشت کوي، نو د الله او د بنده مینه خو د هغې نه هم ډېره زیاته اعلی ده. په کار دی چې دا خو سره دریمګړی برداشت نه کړي. داسې سړی راته وښیه چې هغه الله سره دریمګړی نه وي ملګری، که دا شیخ دی او دا مولا دی او دا زما استاد دی او دا مې پیر دی او دا مې پلار دی او دا مې نیکه دی. نه نه، د الله او د بنده په منځ کې دریمګړی نه ځایېږي. که چرې دا مولیان د الله په لټون کې تلاش کې مخلص وی، نه به یو بل پسې ګډې وډې ویلې. مناظره وایي دې ته تلاش حق ته مناظره. مناظره څه ته وایي؟ تلاش حق.
یو وایي چې زه حق وپېژندم بل وایي چې زه حق وپېژندم او چې د دوی کله دغسې عادت دی نو کم عقل به ووایي چې ته د خپل ورور د پلار په لټون کې مخلص یې مړه هغه درته خبره کوي او ته ورباندې اعتراض کوي او ته وله بد رد وایي خو دا خو ته رور معلومول نه غواړي ته وایي چې مکه دی رانه ننوځي چې دا ورور مې دغسې ورک وي ښه دی چې ښځه یې ماله پاتې وي او مال و دولت یې ماله پاتې وي او دا پلار مې ورک ښه دی چې جایداد یې وخورم او دا زوی مې ورک ښه دی چې نورو بچو له یې میراث میلاو شي الله اکبر نو ما بهرحال داوی ویهدی الیه من یونیب الله لار خای هغه چالا چا کی چې انابت و طلب وی کم انسان کی چې انابت نوی طلب نوی د حق اغا بلا کنزلی کئی او هغه مناظرینا مقابله جوړی یو په ځای باندې لس کسان راولی او د داوی لیکلو د پارا درې څلور ګنټې کینی داوی باندې سره کې نه جوړیږي ملاقات د مناظرینو داسې دی لکه د هندوستان مودي او د پاکستان عمران خان یو ځای ته کول دې نه پې زیات کوشش لګي که نه لګي بیا هم چې کله دا دواړه یو ځای کې تا به ښه کوشش کړی وي چې فضا خرابه نشي بغیر د انقلاب و د جنگ نه و په بل څه پاڅي چې بیا کله پاڅي یو وایي چې ما وګټله څه مطلب د هغه والا خدای زه نه منم دا بل وایي چې ما وګټله څه مطلب د هغه خدای زه نه منم یعنې د دواړو صراط مستقیم دواړه نه مني نو چې تاسو دواړه صراط مستقیم نه منئ خو دواړه هندوان یې که نه څه شی هندوان یې یا عیسایان یې یا یهود یې کنی صراط مستقیم څنګه څوک نه مني بهرحال نو دا د الله فضل دی چې هدایت په لاس کې د الله دی ملاویږي په طلب او انابت سره او هدایت انتهایی نن زمانه کې ډیر ارزان دی ولی موږ مسلمان کمزوري یو پخوا زمانو کې هدایت ډیر ګرانو توبه به چې قبلېده تورې به یې دواړو له لاسو کې ورکړي یو به یو وجلو بل به بل وجلو بیا به یې توبه قبلېده پخوا زمانو کې به کپړو باندې ګندګیري ولګېده نو هغه ځای به یې کټ کولو پخوا زمانو کې به هدایت دپاره پیغمبر له ورتللو د هغه په خوا کې ودرېدل او ځان وجل هر نبی سره ودرېدل د مرګ نه خالی نبی سره وخت تیرول او د نبی اطاعت کول دا ډیره ګرانه ده ځکه چې که نبی نه د معمولي خلاف کو څه شی به وي کافر خان به وي موږ ته الله هدایت آسان کړی دی ولی موږ کمزوري مسلمانانو د آخرې زمانې مسلمان کمزوری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې په آخر وخت کې به داسې خلق وي چې د هغوی ته به په لږ عمل باندې ډېر ثوابونه الله ورکوي اولاد مور پلار تا په اولاد کې ټولو نه کمزوری بچی زیات خوږ وي که خیال مو کړی وي چې کم ماشوم وي هغه ټولو نه زیات خوږ وي که نه ولې ماشوم کمزوری دی بیا چې کله ټول ځوانان شي په دې لسو اتو زامنو کې چې کم زوی کمزوری وي یا د پیسو د دولت د کمزوری وي یا د لاس نه محتاج وي یا د سترګو نه محتاج وي مور پلار په هغه مهربان وي الله د مور و پلار نه زیات مهربان دی نو الله په بندگانو کې هغه بنده باندې ډیر مهربان وي چې هغه ډیر کمزوری نو موږ ډیر کمزوري یو په موږ باندې الله ډیر مهربان دی هدایت عام کړی دی مخکې به هدایت دپاره نبی ضروري وو نبی له به ورتلی څوک به روم نه راتلو څوک به مصر نه راتلو څوک به فارس و ایران نه راتلو څوک به بلې دنیا نه را روان وو هدایت دپاره او بیا به لار کې جنګونه وو مړېدل به وو تندې به وې نن لکه څنګه سفر آسانې شوې مخکې به چې حج له څوک تلو شپږ میاشتې مخکې به روان شو وبه رسېده بعضې خلک به کال کې رسېدل حج ته لرې سفر وي اوس په ټولې دنیا کې چې راتاویږي 48 ګنټې لګي سعودي له چې ځې یو څو ګنټې لګي څو ګنټې پس به بیا دلته وي
سفر الله آسان کړي هدایت هم الله آسان مخکې به نبی پسې ګرځېدې د نبی به دې تابعداري کوله معمولی خلاف سره به درنه عبدالله بن ابی بن سلول غونې لوی منافق و کافر جوړېده نن هر جماعت کې قرآن پروت دی هر چا نه قرآن ویلی شي د قرآن دپاره د مولا ضرورت ښه عربي چې چاله ورځي که هندو ولی نه وي چې هندو نه د قرآن ووی قرآن کې هندو ګړبړ کولی دا د قرآن اعجاز دی چې دی پکې ګړبړ نشي کوی په لفظي ترجمه کې دی هیڅ نشي کوی قرآن هدایت الله عام کړی دی مور نه لولا خور نه لولا ښځې نه یې وایه ښځې ته یې وایه لور نه یې وایه لور ته یې وایه ګاونډي نه یې وایه ګاونډي ته یې وایه عام دی هر ځای او چې کم چا نه یې وایي که هغه متعلق ته ګډې وډې وویم نه کافر کېږي مخکې به د پیغمبر خلاف چې ګډې وډې ووي اوس ما نه سبق وایي ما پسې ټوله ورځې ګډې وډې وایه کافر کېږي هېڅ نه کافر کېږي زما ډېر ملګري دي چې کله خبرې راشي ما پسې ښه ډانګې ډتې ودي موږ ته رارسي خو په دې څوک کافر کېږي هېڅ چل پې نه کېږي دا دې ته ویلی کېږي په دې بندګانو الله مهربان دی څه شی دی الله مهربان دی بهرحال وخت داسې دی چې پروردگار عالم هدایت عام کړی دی مسلمانانو له پکار دي چې هدایت واخلي هدایت زده کي خو طلب چې څو پورې درکې نه وي الله هدایت نه درکوي څومره چې ځان محتاج ګڼي یو عالم یوه واقعه لیکلې ده و یو ځای ته لاړم یوې زنانه د سترو پردې سره مانه یو څو پوښتنو کولو دپاره ټیم وغوښته وی چې زه کله ما ټیم ورکه نو هغې زنانه ډېر زیات انتهایي اعلی انتظام کړی و د پردې ما نه د یو څو مسایلو پوښتنه وکړه وی ما ته پته ولګېده چې دا ښځه یهودیانه وه اوس مسلمانه شوې ده وی ما ته تپوس وکړه چې ته څنګه مسلمانه شوې چېرته څوک ملګری دی مسلمانه وه کلاس کې ور سره وې چېرته سفر کې چا سره ملګری شوې مسلمانه شوې وی هغې راته ووی چې مولانا صاحب زما په زړه کې د الله مینه وه ما به وی چې یا الله هندوان وایي چې زمونږ دین حق دی سکان وایي چې زمونږ دین حق دی عیسایان وایي چې زمونږ حق دی د هر چا کتابونه مې پړاو کړي وو ما خپله ډېره خواري کړې وه هېچا هم داسې څه نه و لیکلي چې بل نه یې لیکلي وي چې دا حق دی هر چا وي چې مونږ نیغې لار باندې روان وی ما سره زړه کې تلاش د حق و ما دا نه وی چې زه بس چې دا کم دین کې یم بس همدا په حقه دی وی ما وی چې یا الله کم صحیح دین وي مالی وښایې وی چې نو زما چې کمې فیکټرۍ یا کمې کپنۍ کې کار کولو هغوی په ریاض کې یو دفتر کولاو کو زما او د خاوند دواړو هغه ځای ته بدلی وشوه وی زمونږ په زړه کې تمنا وه چې یا الله دا حق به چا سره وي ربه موږ له حق وښایه تلاش کیو کله به یو ځای له تلو کله بل ځای له به تلو لټون کې وی ورځ مې خلک ولیدل سپینې جامې اغوستې دي ریاض کې دي د شپې ګورو د ورځې ګورو ما تپوس وکړه چې دا خلکو جمع ایستې دي دا سپینې کفنې څه نه ځان نه راتاودي وی چا راته ووي چې دا د الله کور ته روان دي وی ما او خاوند مشوره وکړه چې ګوره ما او تا هم الله پسې ګرځو راځه چې دا د الله کور وګورو دا څنګه کور دی رښتیا یې کور دی که هسې خبره ده وی چا راته ووي چې هغې له مسلمانو نه بغیر غیر مسلم نشي تللی وی موږ ورته ووي چې موږ تلاش حق دپاره ځو که چېرې د الله خوښه وي لار براله کولاو شي کني پاتې خو به شو وی روان شو یو گاډي کې د خدای داسې شان و چې کله موږ په هغه پاټک باندې ورتلو
نو شرطې والا هغه ټایم کې روټۍ ته ناستو موږ ځان سره سپینې کپړې هم د دوکې دپاره راغستې وې وی چې یو عام سپی راپاڅېده زرې موږ له دروازه کولاو کړه پټکې اوچت که موږ تیر شو وی چې کله موږ دننه ننوتو بیت الله ته او په بیت الله باندې نظر ولګېده وی زما چې کله بیت الله باندې نظر ولګېده بې ساخته مې د سترګو نه اوښکې روانې شوې بس ما لیدل او لیدلو کې پاتې شوم دنیا مې نه لیده وی ډېر ټایم بعد مې چې خوا کې خاوند ولیده هغه هم سترګو کې اوښکې وې اوښکې د سترګو نه بایدې وی ما مخه غله ور واړولو هغه ماله مخره واړولو وی چې موږ یو بل ته وکتل بس نه خبره وه نه مشوره وه نه چاله تګو بس هغه ځای کې موږ مسلمانان شو کلمه مو ویلا چا کې چې طلب وي یهودي مسلمانیږي او چې کم مسلمان یو بل سره د الله په منلو جنګونه کوي چې یو بل ته وایي چې ته د خدای نوم څنګه اخلې ټیکهدار خو زه یم بل ورته وایي چې ستا د خدای داسې ټیکهدار خو زه یم او بیا چې سره کې میلاو شي ته به وایي چې که دا یهودي ګوري او د بل یهودي یو بل ته د کفر په نظر ګوري اے امی ته غولیږې څنګه په داسې مولا چې ته وایي چې دی الله لټون پسې مناظرې ته راغلی خبردار خپل مولا نه همدغه ځای کې جدا شه دا ستا مولا اړو الله لټون کې راوتی نه دی که دی د الله په لټون کې راوتی دی به مناظرې ته یوازې تلو هغه بل مولا ځای له به ورتلو ځان سره به یې تحفې اخیستې بل به هم دغسې کول بیا چې میلاو شوي وی نیمه ګنټه خو به دوی یو بل ښکلولو ولې ده به وی چې ده سره کیدی شي دا لار سیده وي هغه به دا تمه وه چې کیدی شي ده سره صراط مستقیم وي نو چې چا سره ستا د مطلب شی میلاویږي هغه خو څومره ښکله وي د پردي کلي ښځه ده تاله یې راوړه هغې سره ستا د تمې معمولي غونې مینه ده لکونه روپۍ دې مو لګولې لا تا ته هېڅ نه دي میلاو سونې دې وله وکړې کپړې دې وکړې د هغه د پلار تمام شرطونه مانې هغه درته وي چې داسې به کوې داسې به کوې جنج به نه راولي که جنج راولي ډلونه به راولي دا شرط دا ټولې منې که کوپر غواړي ته یې ورسره منې ولې د مطلب څه شی دی بیا همغه ښځه چې راوده شي کور کې ماسخوتنه پورې قدر و عزت بیا چې ته کله ورسره میلاو شي لاس یې ته ښکلوې تنده یې ته ښکلوې هر ځای یې ته ښکلوې تا ته نه اوسه پورې دا تپوس کړی دی چې ښځې تا سره پاسپورټ شته تا سره شناختي شته او ته چې راتلې دا لار کې سړي خو دې نه وي لیدلي چا خو ته نه وی لیدلي تا خو څوک نه وي خپل مطلب پسې ټوپونه وهې نورې خبرې به بیا کېږي چې نوم دې څه دی او کوم ځای نه راغلی او کله پیدا شوی ژوند دا پوښتنې نه کوي مقصد حاصلوي د یو خاص واړه غونې مقصد دپاره څه برداشت کوي او دلته ته وایي چې زما مقصد الله دی او د دې دپاره ته تر اوسه پورې نه دی هغه بل عالم ښکل کو نه هغه ته ښکل کړي تاسو سره الله لټوئ نه ستاسو دواړو الله سره دشمني ده خبره پوهېږي مضبوط دشمنی مو ده ته وایې چې دی ولي نوم اخلي هغه وایي چې دی ولي نوم دواړه اتفاق وکړي چې نن نه بعد بیا نه منو هندوانو له ورځو چې بت ته سجدې ولګو عوام به د شر نه د نه خلاص شي بهرحال هغه ښځه ورته وایي چې ما له الله اسلام نصیب که ورته وایي چې مولانا صاحب مسله داسې چې کله مونځ کوم ما د مانځه دپاره خاص جوړه ایښې ده ځکه چې ما پړاو کړي دي چې مونځ الله سره خبرې دي نو وایي زه خذو زینتکم عند کل مسجد قرآن مې ویلی دی او قرآن وایي خذو زینتکم عند کل مسجد خسته لباس اعلی لباس د الله د مانځه دپاره د دین دپاره د خدای سره ملاقات دپاره هغه وایي خاص جوړه خاص عطر وی زما تقریبا پاوکم یوه ګنټه په عام مانځه باندې زما لګي ځکه چې دا الله سره خبرې دي او زه خوند نه مړېږم دغسې مې خاوند دی دا یهود مسلمان شوي دي هغوی ته په خوارو اسلام میلاو دی ځکه دومره مینه کوي ما او تا ته مفتو کې میلاو دی
نو هدایت ډیر لوی شی دی ارزان ملاویږي په طلب ملاویږي او دا هدایت ملاویږي قرآن کې د دې مارکیټ او د دې بازار قرآن دی د یوې هندو ښځې واقع به دله بیان کړم علماء کرامو لیکلي دي چې وا هندو جنۍ وه محله کې مسلمانانو جنکو سره ملګرتیا وه سکول ته به یو ځای تلې راتلې او دا کمې مسلمانې ملګري چې وي دې مسلمانو ملګرو ته مور په خپل کور کې قرآن مجید ترجمه ښودله اولې ورته ناظره ښودله ناظره ختمه شوه بیا یې ترجمه شروع کړه مور او دا هندو جنۍ به هم دې جنکو سره راتله نو دا به هم قرآن مجید ته کېناسته هغه ترجمه به دې هم اورېده ملګري ترجمه وایي بس دی ناسته وه ترجمه اوري نه وله چا دعوت ورکړی دی نه ورباندې چا محنت کړی دی بس صرف ترجمه اوري بالاخره د دې مسلمانو ښځو مور ته ووایي چې زه هم دا قرآن لوستل غواړم دې کې چې دا کمې خبرې دي دا خو ډېرې خوږې خبرې دي د قرآن خبرونه به کم د نه سړي زوی ووایي چې دا ناکاره دي نه یهودي ویلی شي چې ناکاره دي نه هندو ویلی شي او مسلمان یې نه مني مسلمان وایي چې پلنکي مفسر دا لیکلي دي پلنکي دا لیکلي نه زه تفسیر منم قرآن نه منم مسلمانان د آیتونو جوابونه کوي زما د خبرې وتړی ځان سره چې مړ شم بجلیګر ملا به وی چې ورمړ بابجي پسې ټولو خلکو کنځلې کولې او د دې پندو بابجي او دغه چې دا ځان ته بزرګان وایي د دوی په اشارې باندې ورمړ بابجي په لتو خلکو وجلی دی ساتې نه په لتو کې ختلی خو چې کله وفات شه بیا به خلکو سندرې ویلې یاره جي ډېر لوی غیرتي سړی و یاره انګریزانو سره یې نه لګېدا او دا پلان کې ورپسې انګریزانو رالېږي نو بجلیګر ملا به وی چې زه مړ شم ارمان راپسې ونه کوې د سړي به زوی دی دغسې زه درته وایم چې زما د خبرو مو ارمان ونه کړو نو بیا ما راپسې کنځلې وکړه سوچ پې وکړئ سوچ پې وکړئ سوا د مسلمان نه چې مسلمان قرآن په خپل طبیعت منل غواړي که زه دیوبندی یم قرآن به ما پسې راځي دیوبندیت ته به داخل شي بیا به یې زه منم که زه بریلی یم قرآن به اول بریلی کېږي بیا به یې زه منم که زه پنجپیری یم قرآن به اول پنجپیری کېږي بیا به یې زه منم که زه غیر مقلد یم قرآن به اول غیر مقلد کېږي بیا به یې زه منم قرآن به ما پسې راځي زه قرآن پسې العیاذ بالله کفار چې څومره دي هغه د قرآن کریم آیت چې پې پرېوځي هغوی باندې اثر کوي بله یوه واقعه رایاده شوه د مصر حکمران چې و کرنل و قاری مشهور قاری چې د مصر کم دی څه نوم یې دی قاری عبدالباسط هغه لیکلي دي چې زما بادشاہ یو ځل وی صدر وی عبدالناصر چې دې ځان تیار کی زه د روس په دوره باندې ځم دی به ما سره ځي وی زه حیران شم چې د روس دوره سمجھ کې نه راځي سعودی دورې ته زه بوتلی وی سمجھ کې راځي دوبۍ دورې ته پاکستان دورې ته د روس دورې ته ما څه لبوځي وی کله چې لاړو یو میټینګ به کېده هغې کې ټول اعلی حکام ناستو هغوی بل کال میټینګ کې د خپل دین او د مذهب څه حقایق ښکاره کړي وو ده ورته ویلي وو چې زه به راتلونکي کال چې راځم زه به هم ځان سره د خپل مذهب د کتاب یوه نمونه تاسو ته ښایمه قاری باسط صاحب وایي وی زه چې کله لاړم هغه میټینګ کېناستو
لوی حال واغې کې لوی لوی افسران د روس کې ناستل خبرې اترې شروع شوې کله چې د جمال عبدالناصر وخت راغی هغه پاڅېد هغه ورته ووی چې ما تاسو سره 13 کال وعده کړې وه زما د رب العالمین د کلام با یو حصه تاسو له تلاوت کیږي بس دا واورئ وی مالا مایک میلاو شو تلاوت می شروع وی چې تاسو پر رب یقین وساتئ چې ما تلاوت کولو د روس چې څومره افسرانو دا ټول جړېدل وی چې کله تلاوت ختم شوی هر یو دغه خبره کوله چې اوس موږ په دې نه پوهېږو چې موږ دا وجړل ولې خدای راستی که موږ په دې پوه شو چې دا موږ ولې جاړو د الله کلام داسې کلام دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل الله وی که په غره مې نازل کړی وی ټوټې ټوټې به شوی مسلمان باندې اثر نه کوي مسلمان باندې خپل مولا اثر کوي زما پلان کې زنده‌باد زما پلان کې زنده‌باد ګاډي کې چې دوه کسان کینی یو زما منلو والا بل د بل منلو والا هغه یو بل ته داسې ګوري لکه کافر دا د پلنکي مولا والا دی دا بل د پلنک داسې یو بل ته ګوري دا مسلماني دی دا دین دی دا تا کلمه ویلې ده ورکشت خو زما بنده یو د بل مولا بنده زما او دغه په سر دی جګړه چې د کم مولا په سر بغض و حسد کوي دقه دی رب دی بغض و حسد د چا دپاره جایز دی بس د مولا دپاره نه دی جایز بهرحال هغه جنې وایي مسلمانې ښځې لا چې زه دا قرآن ویل غواړم ستا لوڼی وایي ډېر وخته نه زه درته غوږ دمه زه به یم وایم وی هغې ورته ووی بچیا د دې دپاره خو کلمې ویل ضروري دي هغه وی چې کلمه څه شي خو به وایم وته چې مور پلار داسې دا به دې وهي هغه وی چې هر څه چې کېږي د دې قرآن دپاره زه هر څه کوم کلمه یې وویله داسې یې وکړه غسل یې وکړه کلمه یې وویله مسلمان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسول قرآن ته کېناسته پوخ قرآن یې ووی ښکلې مسلمانه شوه او څه وخت پس د هغې واده وشو یو کټر هندو سره متعصب هندو لکه د نن زمانې د مسلمانانو مناظرین د مسلمانانو مناظرین هغه کټر د قرآن او د سنت دشمنان وي لکه وختي چې ما مثال در دا د کنزل ځان له نه ګڼي هغه مثال باندې د غور وکړي که زما دا خبره ورته سپکه ولیدی شوه زه یې واپس اخلم خو هغه مثال دی پوره واوري کټر هندو سره نکاح وشه راغله مسلمان استازې ته ووی چې ډېر په غم واوښتو ډېر متعصب سړي سره مې واده وشه دې مسلمانې ښځې ورته ووی خفه کېږه ما کم قرآن چې ته متاثره کړې دا خو قرآن نه دی چې دی متاثر نه کی بس ته حال موایا زه به تاله تحفه کې قرآن در کوما چې کله ته ودېږې ستا له به ما یوه د تحفې د هدیې یوه ټوکری یا یو پنډ تړم هغې کې به منځ کې قرآن پیک وي عمره به یې نه خلاصوي چې هغه کور له نه وي تللی خلق تحفې ناوې له ورکوي دې په تحفه کې قرآن ښه ټینګې پیک که کله چې هغه واده شوه اخ کور کې خلاص که پټې یو ځای کې کېښوده موقع میلاویږي قرآن لولي خاوند ته قدرتي کینسر ولګېده ډېر وګرځېده خاوند یې ډېر علاج مالداره سړی و علاجونو نه پس ډاکټرانو جواب ورکه کور کې څملاسته یوه ورځ په زارو قطار باندې دا هندو جاړي ښځه ورته وایي چې ولې جاړې هغه ورته وایي چې په ځوانۍ کې لږ وخت کې تا نه جدا کېږم بس ماله ډاکټرانو جواب راکړی دی ښځې ورته ووی چې که ما سره یوه واده کوې کیدای شي الله دې جوړ کي خاوند ورسره واده وکړه چې دا خو ډېره ښه ده داسې علاج که تا سره وي ښځې ورته ووی چې ما سره دا عهد وکړه چې زه درته څه ویم بیا به هغه منې
عهد وکړو تا ته پته ده چې غیر مسلم عهدونه نه ماتوي عهدونه څوک ماتوي موږ یې ماتو مسلمان یې ماتوي عهد یې وکړو ښځه ورته وایي چې هره ورځ به زه تا ته معنی سره یو کتاب وایم او بیا به د هغې نه پس دعا کوو او دې چې ډېره ښه ده شپه وي ورځ وي ښځه او خاوند یوازې ناستي ښځه ورته یو رکو یا دوه رکو د قرآن مجید ترجمه کوي ټکی وایي بیا یې معنی کوي او بیا په مفهوم باندې خاوند پوهیي کله چې د الله د کلام ترجمه وشي دواړه الله تعالی سونیسي دعا وکړي کرتے کرتے دغسې کوي سړی ځي هسپتال لا ټیسټونه کوي مرض په کمېدو دی کرتے کرتے خاوند حیران شو ورته وایي چې د ټولې دنیا علاجونه کم ناقص پرېوتي وو دا څه قیصه ده عجیبه قیصه ده بالاخر چې کله ټول کینسر صفا شو آخري اسپتال ورته ووی چې پتا کې هیڅ شی نشته خاوند ته ووی تا ما سره واده کړې وه دا د مسلمانو کتاب دی قرآن راځه ما سره کلمه ووایه دواړه مسلمان شول قرآن خلق له بیماری چې جوړیږي په دمونو نه جوړیږي په دعاګانو جوړیږي ارمان ده چې مسلمانانو هر شی خراب هر شی بل طرف ته واړول مسلمان بل طرف ته لاړو قرآن ذریعه د هدایت ته عزیزان قرآن ذریعه د هدایت ته که څوک دا غواړي چې دا قیمتي شی دی ما ته میلاو شي شاتو پسې چې ځې د شاتو دکان له به ځې سبزي چې اخلې د سبزۍ دکان له به ځې دوایي چې اخلې میډیکل له به ځې که چېرې څوک د سبزۍ په دکان کې دوایانې غواړي خل به ورپورې وخاندي مسلمان د پیرانو په دربار کې هدایت غواړي مسلمان په یو ځای بل ځای اجتماعاتو کې دلته جلسه ده پلانکې مولي صاحب را روان دی دې کې خلق هدایت لټوي نه وروره هدایت قرآن کې دی نه ملا سره شته نه پیر سره شته هدایت نه بازار کې ملاویږي هدایت نه مدرسه کې ملاویږي هدایت قرآن کې ملاویږي چرته ملاویږي او قرآن د زده کولو د ویلو د اوریدلو کتاب دی مسلمانه دې قرآن سره تعلق جوړ کا دې قرآن سره تعلق جوړ کا ګوره چې ښځه ستا خبره مني که نه مني ګوره چې ښځې تور سره تعلق جوړ کې خاوند دې غلام کیږي که نه غلام کیږي نن سبا موږ ته دا خلق راشي د ښځو چې کومې مدرسو کې داسې لږې ځږې سبق ویلي د ښځو مدرسې چې دي دا ډېر کم نصاب پړاوی په دومره علم باندې هغوی ته پټکی ور وتړي چې ته مولا ګڼه شو د ښځې علم څه خاص علم نه وي خو بیا هم چې چا عالمه ښځه کړي نو چې راشي موږ ته داسې 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 مفتي صاحب الحمدلله زما کور ولا عالمه ده داسې سر یې اوچت خوشحال وي حالانکې هغې عجیزې داسې خاص ډېر څه ویلي نه خو دی چې زما په مخ کې صفت کوي دی به کور کې د هغې څومره خدمت کوي کوي به که نه به کوي معمولی غونې قرآن سره تعلق دی ټول کور خیال ساتي او قرآن ترجمه یې کړې ده دا استاذه ده دا عالمه ده حالانکې هغې له به عجیزله یا قرآن ورځي یا به نه ورځي دا پته هم نه لګي یا به یې مني یا به یې نه مني عمل به یې پي که نه به یې پي خو قرآن سره نفس جوړ دی ټول خاندان خوشحال دی الله عالمه ده مسلمانه قرآن سره تعلق جوړ که دا ته چې په ملا غولېدلی هم په دقه غولېدلی ستا ملا کې نور څه شی دی ستا ګمان دی چې دی قرآن سره جوړ دی ګمان دی دی که نه والله چې ور سره جوړ نه دی عاجز نه ولا ورځي نه ور سره جوړ دی خو ستا ګمان دا دی چې دا قرآن سره جوړ دی دا ماله چې ته راځې د زما جومات چې ډک وي د زما چې د بار روډ کې خلق ولاړ وي ولې څه شی دی ما کې صرف د دغو خلقو دا خیال دی چې د مفتی صاحب تعلق قرآن سره دی اوس الله ته پته ده چې زه قرآن منم او که نه منم څومره یې منم څومره یې نه منم زما پې عمل شته او که نشته دا تاسو له پته نشته دا الله ته پته ده او ما ته پته ده چې خدای خبر زه به ورځ کې څو ایتونو نه خلاف چلیږم الله دې موږ معاف کړي
خو ستا ګمان دا دی چې دی قرآن سره تعلق لري نو ته په ما مین یم داسې په بل ملا مین او خدای بنده نو چې کم ځای کې د تش ګمان دی چې قرآن ورسره دی هغه ځای باندې ټوله ورځ بلاوسېږي نو قرآن کې خو یقیني قرآن دی دی له ولې نه راځي ملا سره قرآن شته که نشته دا خو یقیني نه ده که نه هلکه ملا سره قرآن شته که نشته دا 100% یقیني کیدی شي ني خو دا کم قرآن کې چې قرآن لیکلی دلته یقیني دی که نه دی یقیني دې ته کښېنه که نه دا زده که دا وایه خپل کلي کې لوله ملا ته ووایه چې راته ښایه دیوبندی بریلی پنجپیری مه جوړېږه تش د قرآن زده کوونکی ویونکی جوړ شه مسلمان جوړ شه او که هېڅ ځای کې دله قرآن نه میلاویږي زما پیج باندې زما درس عام نشر کیږي د نورو علماو نشر کیږي دا ځان له فالو کا څه ورته وایي لایکې کا که څه شی کیږي دا ځان له اوراوه که نه هر ماښام نه پس درس کیږي هر د ورځې 2:30 بجې درس کیږي دا واوره د هر عالم نه ډېر مولیان دي قرآن لفظي ترجمه زده کا عمل پې وکه قرآن د خوشحالو کتاب دی د هدایت کتاب دی دا د عبادت کتاب دا د هدایت کتاب دی هدایت چې کله درته وشو او هدایت هغه شی دی چې تجارت کې ضرورت واده کې ضرورت مړی کې ضرورت غم خدے کی ضرورت جنگ کی ضرورت مرگ کی ضرورت قبر کی ضرورت حشر کی ضرورت ہدایت ہر وقت کی ضرورت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہ العالمین زما والد محترم والدہ زما استاذان حقداران محسنین یا اللہ سرد تمام مسلمانانو د مردگانو بخا یا اللہ قبرون منور کا یا اللہ گناہون معاف کا یا الہ العالمین چې څومره کسان منگتا درس ترازی کینی وگی ورطنی ولیوی ربا د قرآن و د سنت پتما رازی ربا قرآن و سنت د دوی زړونو ته کوس کا